ایمو معاشره ایوا بدبختی ایوا بیماری چې ایمو معاشره کې اخلاقی دا بیماری نن زیاته هم دی هغه درویغ دی دی حده پرې زیاته شوي دی چې نن سبا معاشره کې خلق درویغو ته سره ګناه نه یایي نه چې د درویغه یوه ګناه دی حرامه دی پکار نه دی چې انسان درویغ وایي و دی حده پورې درویغ معاشره کې عام شوي دي چې کوم قبح دی قباحت دی د درویغو بره هنه بد صفت شوله ابره او چاته شوي دی نن سبا خلق ښه ګڼي نن سبا خلق هنر ګڼي یو قسم ته درویغ ویلله هنرمندی بولي چېرې زه ډېر هنرمند کس یم که مو سیاسیونو ته سترګې وغړئ حکومتي کسانو ته سترګې وغړئ سرکاري کسانو ته سترګې وغړئ پوسه نه راڅاوسئ لاندې عوامو پورې وړو بچیو پورې به درته وایم درویغ ډېر ښه چلیږي و دې حده پورې بدبختۍ او زوال دی چې دا وړه وړه بچي که تاسو وکسوئ چې هغه معصوم بچي وي 5 کالو به وي مثلا 10 کالو یو بچی به وي هغه درویغ ډېر ښه طریقې سره یایي حالانکې هغه معصوم بچي دي هغه پاک پاکیزه دي هغوی ژبې صداقت باندې عادتې وي خو د ژبې درویغو طرف ته ویلي لاړې دي درویغ ویلې ونه کېږي وجه دا دی چې معاشرې کې ډېر زیات دي وجه دا دی چې کور کې والدین د دغه شي خیال نه ساتي څه بچیو په مخ کې درویغ کوله بچیو څه درویغ ویلله بچیو باندې درویغ زده کوله دا بد شی دی بد صفت دی کسی گناهان کبیرهونه حساب شوی دی درویغ گناه کبیره چی ته یی هغې ګناه ته یي چې هغه باندې خدای د عذاب وعدې ورکړي دي یقینا سزا درته میلویږي یقینا د دې شي یو عذاب دی شته دی نن ایمو معاشرې کې یوه غوټه بیماري اندا دی دا تعلق نه لري چې زه وایم زه ونه مبرا یم نه زه ونه مبرا نه یم تا ونه مبرا نه یي چې کوم فیل سره چوک تعلق لري هر یو فیل کې چلیږي دا درویغ هر یوې شعبې کې چلیږي دا درویغ و چوکې پروا نه کوي صداقت نن یادش بخیر فرسه کې وټکېده یادش بخیر خاص مناوه څه خلکو رښتیاو باندې اعتماد کول و خلکو رښتیا ویله اوس درویغ خلق یای و پروایی نه کوي حیا نه کوي مثلا که دوه کسانو منځه ته یوه کیسه وي یوه لنجه وي یوه دعوه وي حلقه وي نو دا یو یاد ته داسې کیسه پیش کي دوره درویغ به ورکې جوړ کړي وي څه فیصله نه شي وکې کوی ته به وایې چېرې حق اندیسه دي دوه سکاوډونه به وي د بل به درته کیسه دې طریقې سره پیش کي چې ته به وایې چېرې د حق اندیسه دي ای دنیا دپاره 2 روپیو دپاره 5 روپیو دپاره دنیا ګاټې دپاره مو درویغ څه څوره ویلی شو پروایی نه کوو ایمو مارکیټ کې بازار کې څوره درویغ چلیږي هغه مانه زیاته پته تاسو ته دی څه مارکیټ کې مو څه شای خرڅوو شای ویر کوو 5 روپیو نه ګټو ایمان زلالت څوره پکېږي قسمونه څوره پخوړای شي درویغ څوره ویلی شي هغه تاسو ښه پوهېږئ دې باندې چې سړی څومره درویغ وایي 5 روپیو ګاټې دپاره او دا نه سوچ کوي چې دا درویغ حرام دي درویغ ګناه دی درویغ اوسه ګاټه برکات نه لري د درویغ واجې نه مو زندګۍ نه برکات وچات شوی دی نن زندګۍ بې برکته شوي دي نن مال کې برکت نشته نن اولاد کې زندګۍ کې عمر کې کار و کسب کې برکت نه دی پاتې شوی دی و مین وجه اصلي وجه درویغ دي چې مو معاشرې کې یایو